السلام علیکم ورګر نن به روژه ماتي دپاره یو ښایسته مزیدار یو نوی چاټ چې دی هغه تیاروو. نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ او طریقه تاسو هم زده کړئ ځان له به دغسې ښایسته چاټ څنګه تیاروئ. ډېر ښایسته مزیدار خوندور چاټ دی. راځئ ویډیو را سره پوره وګورئ او طریقه مکمل زده کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دغه منګه یو سیب راوړی دی د خیره. دې نه به اوس دغه شانتې دا چلکه چې دی دغسې د چوړکۍ یا د چاقو په مدد سره چې دی دغسې واړو او بالکل به دا سیب چې دی ښایسته مزیدار چې دی هغه برابر کړو. صحیح ده. دغه طریقه تاسو زده کړئ چې څنګه به ترې تاسو چلکه اړوئ د سیب نه. صحیح ده. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ سیب بالکل چې دی هغه ریډي شو او پاک شو. اوس به چې دی دا دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی دغسې کټ کړو او دغه منځ کې چې کوم دغه ځای وي دا به ترې دغسې ښایسته واړتو د خیره. او اوس به دا چې دی ښایسته مزیدار دغسې دوباره بیا کټ کړو په منځ باندې او اوس به دا دغسې ښایسته مزیدار چې دی هغه میده کړو. صحیح ده. تاسو کتلی شئ ماشاءالله داسې خوندور چاټ به تیاروو چې بالکل به داسې تروش تروش چاټ به وي اورې خوندور مزیدار. نو اوس به پسې دا بله چنګه هم دغسې ښایسته مزیدار چې دی کټ کړو. ډېره اسانه طریقه ده. صحیح ده. او خرچه چې دی هغه بالکل پې کمه راځي. بالکل د سل روپو خرچه پې راځي. چې بازار کې اخلي نو 200-300 روپو به اخلي ځان له دغو نه. او چې کور کې ځان له سازی نو تقریبا د 100 روپو خرچه پې هم نه راځي. نو ځان له په خپله ساز کوئ په کور کې. نن سبا چې دی فروټ هم ډېر زیات ګران دي خو بیا هم چې کور کې ځان له خپله سازی نو بیا پې دومره خرچه چې دی هغه نه راځي. صحیح ده. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ موږ چې دی دغه بله چنګه هم کټ کړله. اوس دغه یوه پاتې ده د خیره سره. دا به هم دغه شانتې ښایسته مزیداره چې دی هغه کټ کړو. نو ویډیو پوره وګورئ پته به درته ولګېږي چې دې کې موږ څومره شیان اچوو. صحیح ده. ماشاءالله سیب چې دی هغه مکمل چې دی کټینګ یې وشه د خیره سره. اوس به چې دی په دې کې موږ اچوو کیلې. صحیح ده. نو کیلې نه مو چلکه چې دی لرې کړه. پوټکی هم ترې واړو د خیره سره. او اوس به دا قضیه هم ترې وارته لږ شانتې خراب و. او اوس به دا دغسې ښایسته مزیداره چې دی هغه کټه کړو. صحیح ده. په دې چاټ کې چې دی یو سیب او تقریبا چې دی 15 کیلې پکې اچوو. صحیح ده. یو سیب او 15 کیلې دا به په دې کې د خیره اچوو. صحیح ده. انشاءالله داسې خوندور مزیدار چاټ چې دی هغه به تیارېږي. خو تاسو مهرباني وکړئ یاره چې ویډیو ګورئ نو خامخا یو کمنټس کوئ موږ ته چې تاسو څه شی ځان له پخوئ او د هغې طریقه نه درځي نو موږ ته ضرور کمنټس کې وایئ. انشاءالله د هغې طریقه به تاسو ته موږ بالکل فري ښایو. بالکل مفته به درته د هغې طریقه ښایو. صحیح ده. په ویډیو ذریعه باندې ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ چې څومره ښایسته مزیدار چاټ چې دی هغه به تیارېږي انشاءالله. او په افطاري یا روژه ماتي کې چې دی خوند او مزې به ترې اخلو. نو ډېر اسانه طریقې ده او ډېر کم خرچه پې راځي. نو ضرور ټرای ووهئ او ځان له دغه شانتې ښایسته چاټ چې دی ساز کړئ. او تاسو که نور چاټونه سازوئ هغه ویډیوګانې هم زما په چینل کې چې دی موجودې دي هغه وګورئ او په هغه طریقو سره هم تاسو ځان له ښایسته چاټونه چې دی هغه شی تیارولی. صحیح ده. اوس به دا دغسې ښایسته میکس کړو. تاسو کتلی شئ بالکل میکس شو. سیب او کیله چې دی هغه ښایسته مزیدار چې دی میکس شو. اوس به په دې باندې د خیره اچوو چاټ مساله. صحیح ده. دا بازار کې میلاویږي تقریبا 20 روپۍ باندې چې دی هغه پیکټ دی او کلاوه هم میلاویږي. صحیح ده. چاټ مساله. اوس به په دې باندې دغسې ښایسته مزیداره چې دی چاټ مساله واچوله. اوس به دا دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی میکس کړو. صحیح ده. چې دا چاټ مساله پکې ښایسته مزیداره چې دی میکس شي او د خیره سره د دې نه وروسته به پکې بیا د خیره اچوو نور څه شی. صحیح ده. ویډیو پوره وګورئ. انشاءالله طریقه ډېره اسانه ده او ډېره د کم خرچه چې دی هغه پې راځي. نو ماشاءالله دا چې دی ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس شو. اوس به په دې باندې د خیره ور واچوو دهي. صحیح ده. ماسته کوم ته چې ماسته وایي دهي. صحیح ده. هغه به پې ور واچوو. ښایسته کټه دهي پې ور واچوو. نو بالکل دا به داسې کټه کټه چاټ وي چې بالکل میټه به هم وي او کټه به هم وي. اورې خوندور چاټ به وي. نو روژه ماتي کې چې دی دغسې
سیزونه چې دی هغه ډېر خوند کوي چې کاټه هم وي او میټه هم وي اورې تروش هم وي او خوږ هم وي لکه صحیح ده ډېر خوند کوي ماشاءالله تاسو کتلی شئ مونږ چې دی ماسته پکې بالکل ښایسته مزېدار ور واچول او اوس به دا دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کو نو زمونږ چاټ چې دی هغه به ریډي شي صحیح ده بالکل به ښایسته مزېدار چې دی هغه برابر شي نو دقه طریقه ده ماشاءالله تاسو کتلی شئ بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس شو زمونږ چاټ اوس به په دې باندې چې دی دوباره چې دی د چاټ مساله ور واچو صحیح ده دقسې نری نری به پرې ور واچو لږه لږه صحیح ده چې ډېر زیاده کاټه نه شي صحیح ده برابر به پرې ور واچو په دغه طریقې سره ماشاءالله تاسو کتلی شئ چې څومره خوندور مزېدار او ذایقه دار چاټ چې دی هغه زمونږه ریډي شو د روژه ماتي دپاره نو تاسو کتلی شئ ماشاءالله ضرور ټرای ووهئ او ځان له دغه شانتې ښایسته مزېدار چاټ تیار کړئ ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ چې څومره ښایسته مزېدار چاټ چې دی هغه ریډي شو نو زمونږ ویډیو کوم کتلي وي ډېره مننه ښه ده او بعد بریالي کامیابه اوسئ د بلې ویډیو په لیدلو الله په امان